ګرانو قدرمندو کتونکو زه یم ماس خان یوسفزی او تاسو ګورئ لایف نیوز. کتونکو دا مهال موجود یم د سوات تحصیل مټي علاقه سلاتنڑ کې چې الله تعالی والا یو قسمه خواهش ورکړی دی. دلته را سره ملګري موجود دي، دوی سره خبرې کوو چې سلاتنڑ ته راغلي دي او موږ ته به څه ویل غواړي او خلکو ته به څه پیغام ورکوي. السلام علیکم. حاجي ډېر ښایسته ځای دی، موږ خو رالو، موږ پکې ډېر انجوای وکړه خو ماشاءالله الله پاک ډېر حسن ورکړی دی دا، خو لږ سہولت یې پکې کم دي. دا روډز یې نه دي صحیح، څه ډسپنسري پکې نشته داسې چې چا ته څه مسله وشي نو فرسټ ایډ ورته میلاو شي، دا نشته په دې په ټوله لاره کې. موږ اسلام آباد نه راغلي، خو دلته ماماګان دي ګوالرۍ کې، هغو له راغلي وو، دلته بس ګرځو راګرځو. اختر مو تیر کو؟ انشاء ډېر مزدار. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ شکر الحمدللہ، خیر خیریت ہے. نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام سعید ہے اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں. یہ میرا کزن ہے، یہ اسلام آباد سے آیا ہے، میں پشاور سے آیا ہوں. اچھا ہاں. آپ پشاور سے یہاں آئے، راستے میں تو کوئی تکلف نہیں تھی؟ نہیں، کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ عید کے دنوں میں اب ادھر ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ پیٹرول نہیں ہے. پیٹرول کی پمپوں میں جو ہے اتنی مقدار یہ لوگ رکھ رہے لگے ہوئے ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس میں ہمیں گھنٹوں لگ رہے ہیں پیٹرول کے لیے. اور باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. باقی روڈ وغیرہ ان کے اچھے، اپروچ جو ہے ان کی بہت اچھی ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں اور بھی ان سے توقع کرتے ہیں اچھا ہونے کی. آپ سوات آئے، سوات آپ کو کیسا لگا اور خاص کر اپر سوات جو سلاتنڑ ہے وہ آپ کے کیسا لگا؟ بہترین جگہ ہے. کالام لوگ کالام رین مدین جاتے ہیں، ادھر آئیں، اس طرف آئیں. یہ ایک ادھر جاروگو ہے، ایک یہ سلاتنڑ میں پی ٹی ڈی سی ہوٹل بنا ہوا ہے. خوب بہترین لوکیشن ہے اس کی، خوب بہترین جگہ ہے آؤٹنگ کے لیے. اور ہم تو کالام وغیرہ اس طرف نہیں جاتے ہیں، ہم تو ادھر ہی آتے ہیں. اکثر آتے ہیں تو ہم اس طرف آ جاتے ہیں یا بہار کی طرف اور جاروگو کی طرف چلے جاتے ہیں. پیغام دیں گے کہ سوات جو ہے جنت کا ایک ٹکڑا ہے. لوگ اسے سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں، اور بہت بہترین لوکیشن ہے اس کی. جہاں پر بھی جائیں قدرتی نظارے ہیں، یہاں پر قدرتی نظارے ہیں. صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور تفریح کے لیے بھی اچھی مقام ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو. کتونکو څنګه چې تاسو ته دوی خبرې مو اورېدې، دغه شان د نورو خلکو سره به هم خبرې کوو چې سلاتنڑ ته راغلي او څه محسوس کوي او د سلاتنڑ په دې حواله موږ ته څه ویل غواړي. الله خان دی، زه په خپله د دې علاقې د سوات اوسېدونکی یم. زه بهر پاتې کېدم مسقط کې، هلته مې جواب او په چوټۍ راغلی یم. اوس خاص کر دې موسم نه او دې ښکلي ځای ته ما چې چکر ولګو او لږ انجوایمنټ وکړو. نیچر دلته ښکلی، هاسپیټیلیټي ډېره ده، خلک ډېر زبردست دی ماشاءالله. او تاسو ته ښکاري په دې دغه باندې ښکلی دغه دی، مطلب د مټي نه رالې په لاره څه مشکلات وکړو؟ نه مشکلات خو نه، بس الحمدلله د نوي حکومت ډېر ښکلي کارونه وکړو. دا روډ تاسو وینئ ډېر ښکلی جوړ کړو او ډېر په سهولت راوړو. دا راته ووایه، تاسو په مسقط کې پاتې کیږئ، په مسقط په موسم کې او د پاکستان بیا خصوصا د سوات په موسم کې تاسو ته څه فرق محسوسیږي که نه؟ نو مسقط چې دی نو هغه ډېر دا خلیجي ملکونه ډېر ګرم ملکونه دي، او مسقط پکې خاص کر ډېر زیات هلته ګرمي، ځکه چې هلته د هیومیډیټي ډېره زیاته وي. او نن سبا چې کوم ټمپریچر و، زه چې راتلم تقریبا داسې 45 to 50 ډګري سي د هغې ټمپریچر و. نو بس د دغې مجبورۍ نه هم موږ لکه بس راغلو دلته. ډیر خلک به کوشش کوي چې د علاقې ته راشي او د دې نه خوند رنګ واخلي. دغه ته به څه ګټور پیغام ورکړي چې راشي؟ نو دغه ته به دا پیغام ورکو چې مطلب دا یو اویرنس ته تاسو چې راغلی او دا ستاسو د برکته به دا میسج خورېږي. دا سوشل میډیا دور دی نن سبا، نو هر سړی څوک چې دا میسج دغه ګوري نو خامخا هغو به دې ته امپریس کېږي، امپریشن یو ورکوي. نو خامخا هغو دې طرف ته اټریک کېږي او بیا پلانینګ کوي او راځي دلته. مشکلات خو نه الحمدلله داسې خو څه نه و، بل دا دی چې روډز ډېر زیات ښه شوي دي الحمدلله. هر څومره ریموټ ایریاز چې دي هغې ته روډز ختلي دي. بل خلک ډېر ښه خلک دی، لکه لوکل خلک دي، ډېر مهمان نواز دي. موږ خو دلته دا لږ ماشومان ما ځان سره راوستي وو، ډېر ښه فیلم کو، ډېر ښکلی ټایم هم انجوای کو. ایون دا چې زموږ د تلو زړه نه کېږي خو مجبوري ده ځو روان یو. سوات ته رالی فرست ټایم رالی که نه؟ سوات ته ځای راځي او سوات ته څنګه ښکاره شو؟ سوات ته خو داسې موږ راځو، څه کار شي یا دغه شي یا سیزن دپاره شي. نو دا دی چې هر کال نه موږ ته یو ښه فیل محسوس کېږي. لګیا دی موږ خو لکه ریګولر راځو، نو تیر کال نه اوس نور هم ښه دی. بل دا دی چې کوم
زیونه پکې نور دي موږ ایکسپلور کوو سلاتنڑ ته ډیزي ته سپیشلی زه فرست ټایم راغم او ډېر ښه ماده سلاتنڑ د څنګه ښکاره شو په دې نورو سیاحتي مقاماتو په نسبت سلاتنڑ څنګه ځای دی؟ لکه کو تاسو اوس کمرشل او دغه ایریا تاسو خپل دغه کوئی کمپیریزن نو سلاتنڑ پکار دی چې د نورم ډیولپ شي نو یو ډېر ښکلی مقام دی نو بحرین دی مدین دی کالام دی هغه کمرشلایز دی کو یو سړی وایي چې زه سکون هم واخلم او ماته فیسیلیټیز مي نو سلاتنڑ یو ښه ځای دی. سلاتنڑ خو د دې خلکو دا وینا ده چې د روډ ډېر زیات مسله ده روډ چې جوړ شي نو خلک به دلته راشي سیاح به راشي د علاقه به پرموټ شي. روډ داسې دی چې پیچز پکې دي چې هغه خراب دي دویم دا دی چې سټیپ سلایډز دي پکې چې هغه لکه عام خلک نشي دغه کولی زیاتر کوپ کولی نشي هغه نو که دغه سټیپ چړایانې لږې ښکلي شي او روډ لږ نورم بهتر شي نو دا جنت دی دا جنت. راتلونکو خلکو ته به څه پیغام ورکوئ چې راشي او سلاتنڑ او بیا د سوات نه خوند رنګ واخلي؟ لکه زه په خپل سوات ته ځم راځم ښه فریکوینټ وزټر یم عام خلکو ته اپارټ فرام د کې پی کې ایون کې پی کې انکلوډ کا زه ټولو ته یم چې دا وزټ کوي ولې سیفیسټ پلیس دی چیپیسټ پلیس دی ایز کمپیئر ټو ادر پارټس اف د کنټری چې کم دي کم سیز چې تا ته په پیښور یا په لاهور یا په کراچۍ کې په کم ریټ میلاویږي الحمدلله هغه دلته په هماغه ریټ باندې دی. منګه مریم وزټ کړی دی بل ځایونه هم وزټ کړي دي پرایس هایک پرایس کمپیریزن ډېر زیات ښه دی دلته او یو ښکلی ځای دی دا نظارې دي جنت دی او خلک ډېر ښه خلک دی نو ډاوټ خلک ډېر زیات ښه خلک دی.